السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه ډېر ټیمه پورې د سوشل میډیا نه لږ سایډ ته وم. هسې نن مې د فیسبوک کې ګوتې والې میل ته راشه، یاره د علما کرامو بیانونه مخې ته راځي، ولې چې زمونږ چې دی د سوشل میډیا زیاتره تعلق د علما کرامو سره دی. نو په هغې کې بیان اورېدو دوران کې بس ما کې بیا دا کار مې چې زه لږ داسې بیان لږ ګورم نو بیا داسې کمنټونو ته م کوزېږم. کوشش مې دا وي چې زه کمنټ وګورم چې خلکو څه رایه ده. نو اوس مې یو خو مې د مفتي ګوهر علي صاحب بیان واورېده، نو په هغې باندې یو لکه داسې مخ یو لکه د میخې ده سر خوړلی شي داسې مخ یې و. په مفتي ګوهر علي شاه صاحب پسې عمر آفیشل که څه نوم باندې اکاونټ نه ویډیو هغه شوې وه، هغه ویډیو خو رانه لږه خطا شوله، خو دا یو بله ویډیو مخې ته راغلله، دا یو مولوي صاحب دی، زه یې پېژنم نه، خو هغه خبرې د دې ټیم چې دا کم لواتت شروع دی په دې باندې بحث کړی دی، او بیا په هغې باندې ما کمنټونه وکتله، نو هغه کمنټ هم درته ویم او دغې خلکو له بیا زه جواب هم ورکوم، خو د دې مولوي صاحب دا ویډیو د سره لږه واورئ. هلک نه په نیت د شهوت سره خوله واغېسته، د دې ګناه دومره ده لکه اویا پیغمبران چې شهیدان دي. نو بیا په دې خبره باندې چې دی د دې خلکو پکې څه کمنټ کړي وي چې عجیبه مولیان دي، یا به د چندو خبره کړي او یا د لواتته. دا خبره په چا به ده لګېدلې ده؟ دا په هغه کمسلو خلکو، په هغه بې غیرت انسان چې کوم سړي کې دا ګناه موجود ده او دغه مولوي صاحب د منبر نه بیان کړله. بیا پکې بل یو بې غیرته څه کمنټ کړی دی چې اسم تو سارے مولوي ملوث یعنې ټول یې پکې ملوثه کړل. دا چا کړي دي؟ دا چې کوم سړی په خپله باندې دا لواتت کوي یا د دې خپله شا ورکوي دغه کس کړی دی. بیا بل نوم یې دی عبدالله جان نوم یې دی، هغه وایي یاره وي عجیبه علما دي په دې مشیره مسلط دي، نو کوم خلق چې وراثت حق نه ورکوي او په کاروبار کې دروغ وي نو هغه به بیا څنګه وي؟ نو خدای دې تباه برباد کا، الله دې ذلیل او رسوا کا. د خنزیر زامنو تاسو جومات ته ولې نه ورځئ دې مسالو له چې دلته په کمنټونو کې چې دی غول غوشان خورئ، او دا زمونږ پښتانه دغه 2 نمبر چې دا په خپله کونه م ورکوي او بیا پاسې بل ته وایي وي ته مې دغه کړلې. دا هغه خلکو کمنټونه کړي چې ته د سړي زوی ما ونه لیده چې هغه دغه کمنټس غلط کمنټ کړي، هغه وایي وي زه ښه ده دا معلومات راته وشول د سوشل میډیا په ترو. خو هغه کسان چې سهار او ماښام په لایفونو کې ناست وي او د خپلې بغرۍ په پنشمنټو کې ښکاره کوي، هغه ټوسپارې راځي او بیا د علماو پسې غلطې غلطې کمنټې کوي. نو نن خو درله صرف وارننګ در کومه، د دې نه بعد به بیا کمنټ او تصویر لګومه او په یو کمسل کې به چې دی لوړ اند ریکارډ چې دی منډمه، بیا ځانونه تیار ساتئ. د خنزیر زامنو تاسو دا تعلیم دی له کړی دی چې تاسو به راځئ او کمنټونو کې به چې دی علماو پسې کنځلې کوئ. دا علم دا مشر علم دی، دا زه نه پېژنم چې هر څوک دی، خو کم از کم علم دی. نو که علم ډېره مغه شي ډېره مغه شي، خو موږ د علما کرامو د خپو خاورې یو، موږ به قدر احترام کوو، په موږ د دغو احترام چې دی فرض دی. او تاسو کوم کمسل خلک چې ورته کنځلې کوئ نو په خدای یقین وکړه تاسو خو دا سوچ هم مه کوئ، ستاسو به ډېر ګنده مرګ وي انشاءالله. او ډېر خلک مې ولیدله چې علماو پسې کنځلې کول، نو څوک ښځو چلولو کیسونو کې ګیر شوله او څوک په خپله کونه ورکولو کیسونو کې ګیر شوله. نو ټولو ته یو خواست کومه چې ګورئ د علماو ته غلط کمنټونه او بد رد مه وایئ، او چې څوک یې وایي او زما په کومه ټیم ما سره موقع وي او کمنټ او تصویر د لر اوچت کوه نو پرتوګ او کمیس په درنه وباسمه، بیا به چې دی زما نه ګیله نه کوئ. او دا ویډیو مې ټول حقه د خنزیر زامنو ته ورسوئ، کوم د پلشت زامن چې په علماو کرامو پسې غلط کمنټونه کوي. والسلام.